السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول تعریفونه د رب ذوالجلال د فاره چې خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی، او درود پاک په خاتم الانبیاء د مدینی جانان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. امید د رب ذوالجلال نه ساتمه تاسو به روغ جوړ یئ، په صحت به برابر یئ. الله جل شانه د هر قسم آفات و مصیبتونو تکلیفونو غمونو نه په امن کې وساته. الله جل شانه عمر دراز سره د صحت نصیب کا. الله جل شانه د هر قسم وبایی امراضو اچانکی غمونو مصیبتونو نه په امن کې وساته. عزتمندو ما نن ستاسو د پاره یو وظیفه راوړې ده چې هغې وظیفې ته د آیات الکرسی د قرآن وظیفه ده، د قرآن پاک قرآنی وظیفه ده او پاورفل وظیفه ده. دا وظیفه د څه دپاره ده؟ دا وظیفه د شیطانی وسوسو، هر سړی نن سبا د شیطانی وسوسو کې مبتلا دی. هر قسم وسوسې د تراجی په هر کار کې په هر وخت کې دته دغه رکاوټ وي او چې سوي دته وسوسې راځي. شیطانو ته هر قسم وسوسې په زړه کې اچوي. او بل د څه دپاره ده؟ د مال دپاره ده. د یو سړي مال نشته دی، غریب دی، تنگ دستی ده پی، نو الله جل شانه پی مال هم ډیروي او مال ولا ورکوي، حلال مال. نو هغه وظیفه ډیره مجربه وظیفه ده. د آیت الکرسی و وظیفه هم ورته ویلی شي. او آیت الکرسی د کم ځای پورې ده؟ د خالدون پورې، کم ځای کې چې رکوع برابریږي. الله لا اله الا هو الحی القیوم تر خالدون پورې دا وظیفه چې یو انسان کوي، نو الله جل شانه به د شیطانی وسوسو نه هم بچ ساتي. او بل دله به الله جل شانه حلال مال ورکوي، یعنی مال به ډیریږي، حلال دولت په وله ورکوي. نو راځو دغه وظیفې طرف ته. دا وظیفه ترتیب یې څه دی؟ په څه طریقه باندې کول دی. نو هر فرض مون نه بعد چې د فرض مون سړی انسان وکي، اسی مسلمانانی مونږ ټول الحمدلله، نو چې کله فرض مونږ وکي د هغې نه پس په آیت الکرسی الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم تر خالدون پوری. دا آیت الکرسی په درېمه سپاره کې ده، په اولنی پیج باندې په اول مخ باندې شروع شوې ده تر خالدون پوری. چې دا وظیفه څوک کوي هر فرض منپس یو پیرا، نو الله جل شانه به دته د شیطانی وسوسو نه هم نجات ورکوي. او دله به الله جل شانه د خپل غیب و خزانو نه حلال مال او مال به وله ډیروي او حلال مال به وله ورکوي، او په هغې کې به وله برکت هم اچوي. که مال لږ هم وي نو د ده دپاره به الله جل شانه په هغې کې برکت اچوي، او دا به د ده دپاره کافي کیږي. نو دا وظیفه په خپل معمولاتو کې خامخا سړی مونځ کوي، نو هغې نه پس پې 2 منټه 3 لګي، نو دا په خپل معمولاتو کې شامله کوي. الله جل شانه به د وسوسو نه هم په امن کې وساتي، شیطانی وسوسو نه. او الله جل شانه به دله په مال کې برکت واچوي، مال او حال به هم دله درکي. نو دا وظیفه یو ځلې خامخا په خپل زندګۍ کې راولئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.